ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال. معزز علماء کرامو، الحمدللہ پر سٹیج باندې علماء کرام حضرات ناست، اللہ دی زندگی کی برکت پیدا کی. زما دی مجلس حاضرین رونو مشرانو کشرانو، تاسو ته پته ده چې دا کوم مجلس منعقد شوی دی د دې تعلق د الله د کلام سره دی او د قرآن حکیم د ختمونو سره دی. دا غي متعلق په دې موضوع الله توفیق راکړي چې یو څو خبرې وکړو. رونو مفتی شاذیب صاحب په زندګۍ کې الله پاک برکت پیدا کړي. دا به ونه ویم چې د مدرسې خدمت کوي او یا د قرآن خدمت کوي، دا خبره نه کوم، بلکې دا په د باندې د رب ذوالجلال احسان دی چې رب ذوالجلال د قرآن حکیم خدمت د دنالي په وجود باندې روغ دی، په بازار کې بل کارم کولی شو. نو دا د رب العالمین احسان دی چې رب ذوالجلال د خپل کلام خدمت توفیق ورکړی دی. الحمدلله د یو مدرسې د چلولو توفیق الله ورکړی دی. د د سعی او د کوشش د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کې، او دا خدمت د الله پاک د دنه هم دغه شان د جاری او ساری وساتي. رونو الحمدلله قرآن حکیم دا زمون د پاک پیغمبر مبارک باندې الله نازل کړی دی. دنیا ته تقریبا 140 کتابونه راغلي دي، تورات، زبور، انجیل، قرآن، دا کتابونه دي، او دا 100 واړه کتابونه دي چې صحیفې او سپارې ورته وایي. لکه څنګه چې دی دنیا ته پیغمبران راغلي دي، او د ټول نه اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، او زمونږ د دواړو جهانو سردار مبارک کې الله پاک هغه صفتونه پیدا کړي دي چې یو په هغې صفتونه کې دا دی چې د ټولو نه لومبۍ مرتبه او درجه د دواړو جهانو د سردار مبارک ته. ورپسې د دویمې درجې پیغمبر ابراهیم علیه السلام دی. دغه رنګې زمونږ د ښکلي کتاب لره قرآن حکیم لا دا د الله کلام او د الله خبرې دي. الله په دې کې بعضې داسې صفتونه رونو پیدا کړي دي چې دا په نورو کتابونو کې نشته. الله پکې ډېر زیات خیر او برکت ښودي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من قرأ حرف من کتاب الله، چا چې د کتاب الله یو حرف ولس فله به حسنه، په دې یو حرف باندې ته نیکي ملاویږي. والحسنة بعشر امثالها، او دا نیکی د دواړو جهانو سردار مبارک وی یو پلسته. او بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سوی لا اقول الف لام میم حرف، زدا نویم چې الف لام میم حرف ته یو، الف حرف، الف ځان له حرف تر مسما په اعتبار د علماء طالبان پیږي، لام ځان له حرف تر مسما په اعتبار، میم ځان له حرف تر مسما په اعتبار.
درې حروف شو رب ذوالجلال په 10 نیکۍ ورکوي. دومره برکت الله قرآن کې ښودی. بیا چې کوم د درس و تدریس مجلسونه دی او درس و تدریس لا لکه دا مدرسه را دا ماشومان را روان شو، استادان درس و تدریس لا را روان شو، رونو په یو قدم باندې رب ذوالجلال 200 نیکۍ ورکوي. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب لیکلی دی چې په یو قدم الله 200 نیکۍ ورکوي. دی جمعات ته دی مدرسې ته پراتلو سونه قدمونه استادانو او شاګردانو واغشتل، په واپس لو باندې څومره قدمونه واغشتل، څومره نیکۍ شوې. او بیا په مدرسه کې چې 1 روپۍ رونو تا خرج کړه نو دا یو پلس خامخا الله ورکوي. رونو یو په 200 به رب ذوالجلال بدلې درکوي، د دې نه زیات هم ورکوي. هسې یو پلس ته مدرسه کې الله یو په 200 ورکوي. دا د الله په لار کې ته ولګول. دلته الله د قرآن خدمت کېږي، یو په 200 الله پاک ورکوي. حساب لګوه چې چا 50,000 1 لاک ورکړي څومره به الله ورکوي. الله دې زموږ استاد د حلال رزق نصیب کړي. نو قرآن کې الله نو ډېر زیات خیر او برکت پیدا کړی دی. بعضې داسې صفتونه الله په دې کې ښودي دي چې دا په نور کتابونو کې الله نه دي ښودي. یو په هغې صفتونو کې رونو دا دی چې الله وی دا مونږ نازل کړی دی، دا یو نصیحت دی. الله وی حفاظت به مونږ کوو. ګوره د دې ماشومانو په ذریعه باندې الله حفاظت کوي که نه؟ د دې ماشومانو جینکو په ذریعه باندې الله حفاظت کوي که نه؟ د دواړو جهانو د سردار مبارک د زمانې نه والا تر دې وخته پورې قرآن په خپل شکل اصلي شکل محفوظ دی الحمدلله. الله د حفاظت ذمہواري غشتې ده، نه به پکې څوک تغییر او تبدیل وکړي، نه د قرآن د یو صورت څوک مثل راوړی شي. الله چیلنج ورکړی رونو چې زه د یو صورت مثل خو راوړی، په صحت کې، په بلاغت کې، په حسن النظم کې، اخبار عن العیب کې د قرآن مثل څوک نشي راوړی نو. او د الله کلام دی نه الله چاله د طاقت او قدرت ورکوي چې د الله د کلام په مثل دې څوک جوړ کړي. مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلی دی وی چې کله دا سورت کوثر نازل شو دا یو لیکو په بیت الله باندې ویزان نو د شاعرانو ته چې ته یو کړی وی یا ورته ولیکې هغې پسې بله جوړی. یو شاعر ماښام او ماسخوتن راغی داسې ورته ولاړ دی چېرې دې پسې زه څه جوړ کړم. سوچ یې کو خو هېڅ یې ورپسې جوړ نه کړی شو. په 2 شپه راغی بیا ورته ولاړ دی سوچ کوي چېرې دې پسې څه جوړ کړم، هېڅ یې ورپسې جوړ نه کړی شو. په 3 شپه راغی بیا ورته ولاړ دی سوچ یې کو چې دې پسې څه جوړ کړم، هېڅ یې ورپسې جوړ نه کړی شو. لاندې یې ورته ولیکل چې والله ما هذا قول البشر. زما دې په الله قسمي که دا د انسان جوړ شوی کلام وي، که د انسان جوړ شوی وی خو ما به ورپسې څه جوړ کړی وی که نه، نو د انسان جوړ شوی نه دی نو زه ورپسې څه جوړ کړم. نو رونو قرآن الحمدلله ما درته وي په خپل اصلي شکل کې دا محفوظ دی. په هغې زمانه کې ډېر کافران چې مسلمانان شوي دي د دې قرآن د برکته قرآن به اورېد ورته پته ولګېده چې دا نه سحر دی نه کهانت دی، هېڅ بس دا د الله خبرې دي، دا د انسان جوړ شوي خبرې نه دي، مسلمانان بشي. دغه الحمدلله په دې دوران کې هم یو عالم لیکلی دی و یو زمانه کې فرانس کې د یو علاقې ډمان اخبار کې رالل چې د پلانکې علاقې ډمان د مسلمانان شوي. وی د هغې اخبار په پته باندې د هغې ډمانو ځای ته لاړم چې معلومات به وکړم چېرې دا خبره څومره پورې دا حقیقت دی. وی چې هغه زه ورغلم هغې پته باندې مې ځان ورسو. هغې ډمانو کې چې کوم مشر ډم وی هغه ته مې چې وروره اخبار کې یو خبر راغلی دی چې تاسو مسلمانان شوی دا خبره څومره پورې حقیقت دی. وی هغه راته وی چې دا بالکل حقیقت دی. وی راته وی چې موږ مسلمانان شوي. وی ما ورته وی چې ستاسو د اسلام سبب سره په څه وجه باندې تاسو مسلمانان شوي. وی هغه راته وی چې زموږ د اسلام سبب قرآن حکیم دی. موږ یو ځل د یو مسلمانانو د یو مړ سټیشن راړولو په هغې باندې د قرآن حکیم یو صورت موږ واورېد. هغه چې موږ واورېد هغې کې ډېر لذت و هغې کې ډېر زیات خوند و. رونو د قرآن کې الله ډېر زیات خوند یې ښودلی. ګوره یو خوشوازه قاري چې د قرآن حکیم تلاوت کې انسان له څومره خوند ورکوي که نه ورکوي. حالان کې هم دغه قاري دی د عربۍ یو نظم وایي که نه هغه لذت په پکې نه. قاري عبدالباسط صاحب دا د مصر قاري تیر شوی دی.
یو ځل یو عالم وایي ما ترې نه تپوس وکړه چېرې تا چې د قرآن معجزه لیدې ده؟ وایي ما ته یې وویل چې یو معجزه څه کوي، په سوونو معجزې مې د قرآن لیدلې دي. وایي ما ورته چې یو راته بیان کړه. وایي ما ته یې په هغه زمانه کې چې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر وایي ما ته یې وویل چې دا جمال عبدالناصر یو ځل یې وروسته تللی و رشیا ته. ماسکو چې کوم وزیر اعظم دی هغه سره ناست و، هغه سره یې خبرې اترې کولې. په دې کې ورته را وزیر اعظم او صدر وایي چې مړه دا مسلمانۍ او د اسلام دا خپل دین دی پرېږده، کمیونست شه دا سوشلیزم دا اختیار کا، نو دا خپل ټکنالوجي به زه مصر ته در منتقله کړم، ساینسي ډېره ترقي به وکړي ستا ملک. نو چې یو مسلمان ته وایي چې ته یې دا ایمان رونو پرېږده، که دی بېلمازم دی خو دی په دې سوځي، ځکه ایمان غوندې نعمت الله رې زمونږ نصیب کړی دی پرېښودو ته بیا څوک تیار نه. په هغه باندې دا خبره خو نه لګېد چېرې دی اوس د اسلام د حقانیت نه دی خبر. واپس مصر ته راغی. په دې کې یو 3-4 کاله تېر شو. وایي ما پسې د بادشاه له طرف نه د جمال عبدالناصر د طرف نه سوال جواب راغی چې په پلانکي تاریخ به ځم وروسته او ځان تیار که ما سره به ځې. وایي په هغې تاریخ مې ځان تیار که. وایي خو حیران په دې وم چې نور کوم اسلامي ممالک ته دې هغې ته ځي، خو هغې ځای کې چې دی کلم تقریر او بیان کوي نو د خپل بیان نه مخکې په ما تلاوت کوي. د کاپیرانو په ملک کې دی په ما څه کوي، بیا هغه خلک چې هغه الله نه مني هلته به دی په ما څه کوي. خیر وایي د هغه خبره مې ومنله. په هغې تاریخ مې ځان تیار کړ. د مصر نه رالم هغه ته سره وروسته ماسکو کې وزیر اعظم سره کېناست، خبرې اترې کېدې. موږ یو څو کسان مسلمانان یو، نو ټول کافران دي. د هغه وزیران دي، مقربین دي، په خپله هغه ناست دی د روس وزیر اعظم. وایي په دې کې عبدالباسط ړوک وایي دی ورته وایي که ستا خوښې نو دی به د قرآن حکیم لږ تلاوت وکړي. وایي هغه د روس هغه صدر په دې خبره باندې پوه نه شو. وزیر اعظم هغه له عربي ورتله نه، په دې پوه نه شو. د خو ورته خیر په هغې ژبه کې وي خو هغه په هغې پوه نه شو. وایي هغه ورته وایي چې ته څه وې؟ وایي دی ورته وایي چېرې زمونږ کوم پیغمبر دی او په هغه باندې الله کوم قرآن نازل کړی دی، نو که ستا خوښې دی به د هغې څه حصه تلاوت کړي. وایي هغه ورته وایي چې ودې کې نو. وایي ما ته دې اشاره وکړه چې تلاوت شروع کړه. وایي دغې وخت کې ما اړه کې وایي چې یا الله نور کله چې زه تلاوت کوم ما ته مسلمانان ناست دي، نن خو راته هغه خلک ناست دي خو چې یو په قرآن پوهېږي نه په عربی، بل دا ده چې الله تا نه مني قرآن نه مني هغوی به اوري. یو څو کسان پکې مسلمانان دي. خیر وایي شروع مې وکړه. وایي د صورت طه نه مې شروع کړه. وایي 2 رکو تلاوت مې وکړه. خاموشي د ټول چپ دي. وایي چې 2 رکو مې برابر کړې او دا سر مې اوچت کړ، ټولو سرونه ښکته کړي. وایي چې جمال عبدالناصر ته مې وکتل. وایي د هغه د دې سترګو نه په دې مخ باندې اوښکې را روانې. عبدالباسط صاحب خشته آواز دی. وایي خو چې دې خوا مې وکتل نو د روس وزیر اعظم د سترګو نه په مخ باندې اوښکې را روانې. چې دې خوا مې د هغه یو څو وزیرانو ته وکتل د هغوی د سترګو نه په مخ باندې اوښکې را روانې. وایي خاموشي د ټول چپ دی. لږ ساعت پس جمال عبدالناصر د دغې وزیر اعظم نه تپوس کوي چې یو تپوس د نه کوم چې دا 10 سوې په دې پوهېدی. وایي هغه ورته وایي چې نه. ښه نو دا تپوس د نه کوم چې دا ودې جړل ولې. وایي هغه ورته وایي چې په دې زم نه پوهېږم چې دا ما ولې وجړل، خو چې کله دې لګیا شو تا ورته وایي او د دا تلاوت شروع کړه. تاسو ته تلاوت وایي. دی شروع کړه نو ما یو سکون محسوس کړ، ما یو خوشحالي محسوسه کړه، ما یو لذت محسوس کړ چې ټول جون کې مې چېرته داسې نه محسوس کړی. غیر اختیاري زما قلب کې رقت راغی، نرمي پکې راله وړه مې نرم شو، غیر اختیاري مې د سترګو نوښ کې روانې شوې. زم نه پوهېږم چې ما ولې وجړل. نو دې قرآن کې رونه الله دومره اثر ایښودی دی چې مسلمان خو څه کوي د کافر په زړه باندې هم د اثر کوي. هر کافران ډېر واقعات دي قرآن اورېدلي نه مسلمانان شوي دي. الله پاک یو لذت ایښودی دی. نو هغې ډم ته د عالم وایي چې یاره ستاسو د اسلام سبب څه دی؟ نه هغه ورته وایي یاره یو ځل د مسلمانو په رډیو باندې د مسلمانانو یو سټیشن راوړلی، په هغې باندې د قرآن حکیم تلاوت موږ یو صورت واورېد. هغې موږ له ډېر زیات خوند راکړ، ډېر لذت و پکې، ډېر خوند و پکې. وایي موږ وایي چېرې داسې به چې ته نور پیدا نه شي.
وی بیا هم څه نورې کیسټې پیدا کړې وی چې هغه م اورېدې ډېر زیات خوند و پکې وی موږ چې په دنیا کې ډېرې ژبې دي پښتو اردو و انګلیش وغیره وی چې په کومه ژبه کې موږ ته غزل او لوبه را رسېدلې ده وی هغې سره موږ ساز جوړ کړی دی هغه موږ په ساز کې غزل او هغه لوبه راوستې ده وی دغه صورت خو موږ راواغېشت وی موږ هغه په ساز کې راوسته او ساز هم ورسره جوړو وی ساز ورسره نه جوړېده ساز کې نه راته یو ډم هم ساز کې راولي موږ بل هم راولو بلکل ساز کې نه راځي وسم پې اوس که ساز ورسره نه جوړېږي وی موږ وی چېرې په کومه ژبه کې ګانه ده په کومه ژبه کې غزل دی هغې سره موږ ساز جوړ کړی دی هغه موږ ساز کې راوستی دی اخر دا ولې ساز کې نه راځي ولې ورسره ساز نه جوړېږي وی وسم پې وکړه خو ساز ورسره نه جوړېده ساز کې نه راته وی ټول ډمان کېناستو مشوره مو وکړه وی موږ وایو چې دا مسلمانان وایي چې دا الله پاک په پیغمبر علیه السلام باندې نازل کړی دی او دا د انسان جوړ شوي خبرې او د هغه کلام نه دی دا د الله خبرې دي یاره دوی په دې دعوه کې رښتونې دي ځکه د انسان جوړ شوی چې خو څومره ګانې موږ ته رارسېدلې دي هغه موږ ساز کې راوستې دي که نه موږ ورسره ساز جوړ کړی دی ساز کې نه راځي پته ولګېده چې دا د انسان جوړ شوی کلام نه دی وایي موږ ته د قرآن حقانیت معلوم شو دا زموږ د اسلام سبب و په دې وجه موږ مسلمانان شو ټول الحمدلله ووایي نه الحمدلله رونو الله موږ له هغه قرآن الحمدلله را کړی دی چې دی کې الله هغه صفتونه رونو پیدا کړي دي چې دا صفتونه بعضې نورو کتابونو کې نه دي شته هغه یو صفت ده چې قرآن الحمدلله په خپل اصلي شکل باندې الحمدلله دا محفوظ دی او دا به محفوظ وي د مدرسو متعلق مولانا صاحب څه خبره وکړه زموږ د خپل وس مطابق یو خبره وکړم اگر چې بعضې کسانو چنده ورم کړه خو زه د هغوی رړه دپاره به یو خبره وکړم کتابونو رونو یو واقعه لیکلې ده محمد ابن جریر طبري رحمت الله علیه دی وایي زه طالب وم نور به م مرګي تنګ کړی حقول نارو جهنم اشد حره جهنم هغه اور به م په دې ګرمۍ ختمېږي په ما خو الله سوري لا څه وخته پورې راوستلی نورونو هغه یو واقعه ذکر کړې ده وایي موږ په یو ځای کې په یو مدرسه کې یو ځای کې سبق وي طالبانو کوم ځای کې چې خلک سبق وایي هغه مدرسه وي وایي هغې ځای کې موږ سره خرچه ختمه شوه وایي چې خرچه را سره ختمه شوه نو وایي موږ سبق کتابونه هم ټپ کړل او بس هر سامان هم راواغېش را روان شو چې کلي ته به لاړ شو او بیا چې خرچه ځان سره راوړو نو رابه شو وایي چې کله موږ را روان شو وی هغې ځای کې یو دوکاندار و یهودي وی هغه راته وی چې طالبانو څه کوې وی موږ ورته وی چې موږ سره خرچه ختمه شوې ده او موږ واپس ځو خپل کلي ته چې کله موږ بیا خرچه راوړو رابه شو سبق به ووایو وی هغه راته وی چې تاسو خو نه شئ تللی ستاسو چې څومره خرچه ده بس هغه به زه برداشت کوم وی موږ ورته وی چې ته یهودي او تا نه موږ نه الو وی راته وی چې ستاسو زما یهودیت سره سویمه ده جنت تاسو منې موږ منو جهنم تاسو منې موږ منو الله تاسو منې موږ منو بعض اصولو کې خو یو بل سره شریک یو وایي موږ ورته چې تا نه الو وایي چې تاسو دې سره سویمه بس زه له در کوم که نه خیر وایي کېناستو مشوره مو کړه وایي په دې د ملګرو مشوره راله چې د دې یهودي دوکاندار نه به سودا قرض وړو او چې کله زموږ سبق پوره شي لاړ به شو بیا به دله هغه یو کس راولېږو هغه خرچه چې څومره م کړې هغه پیسې بوله ورکړو وی د هغه نه به م سودا وړه وی هغه سبق هم چې کله پوره کړه هغه له ورولو موږ ورته وایي چېرې تا څونه پیسې په موږ جمع شوي دي وی هغه وایي چې د څه پیسې وی موږ ورته وایي چې دا موږ د نه کومه سودا وړې ده وی هغه وایي چې ما خو نه ده لیکلي وی موږ ورته وایي چېرې دا خو دله موږ راوړو وی چې نه ما دله په دې نیت درکړې نه ده چې دې تاسو نه واپس والم ما نه ده لیکلې ده زه درنه بلکل نه علم ځای وی بس موږ را روان شو وی 12 کاله پس تقریبا منګ او زما هغه ملګری چې ما سره په طالبې کې ملګری وی منګ لاړو حج له د بیت الله مبارک نم طواف کو الله دې بیا طوافونه عمرې او حجونه جاري کړي وی طواف هم کو الله د حرمینو حفاظت هم نصیب کړي وی طواف هم د بیت الله نه کو وی په دې کې مې دا یهودي دوکاندار صحیح کړ وخت پکې ډېر تېر شوی 12 کاله وی دې ملګري ته مې چېرې د هغه پلانکي دوکاندار نه دی وی دې ما ته وی چې ولې نه دی وی چې طواف هم خلاص که ورلو ورسره کېناستو وی موږ ورته وی چېرې ته هغه پلانکي دوکاندار نه وي راته وی چې ولې نه وی موږ ورته وی چېرې ته یهودي نه وي چې ولې نه ما ته خو الله ستاسو په وجه مسلماني او اسلام نصیب کړه وی موږ ورته وی چې دا څنګه
وی راته وی چې ستاسو هرچه مې د سبق برداشت کړه نو زه د شپې تاسو لاړې زه د شپې ودیم اوس خوب وینم چې خوب وینم زمونږ د ټول کور کې رڼا ده خشته ښکلې رڼا ده وی په دې کې مې د مسلمانانو پیغمبر چې اوس وی زمونږ هم پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ولید وی چې خوب کې مې ولید وی ما ته وی چې ستاسو د هدایت فیصله شوې رونو د دواړو جهانو سردار مبارک چې په خوب کې ولید په رشاد خوب کې ولید ځکه حدیثو کې راځي رسول الله مبارک وی زما په شکل شیطان نشي راتلی بعضې سړی وی یاره ما خو داسې لیدلی بل وی ما داسې لیدلی نو ګوره ما ته رامخې ته را ګیلاسونه پراته دي که په دې ګیلاس کې اوبه وي نو تا ته به یو شان ښکاري خو که دغې کې د اوبه وي نو د دې نه هغې ته ورواړو تا ته به بل شان ښکاري که شین ګیلاس کې واچولې ته به شنې ښکاري او که زیړ کې واچولې به ته به زیړې ښکاري حالان کې هغې اوبو کې سره فرق راغلی دی نه ګیلاس کې فرق دی دغه رنګې چې څومره ستا باطن صفا وي هغه به رسول الله مبارک خوب کې خشتین وی د دواړو جهانو سردار مبارک ماته وي چې ستاسو د هدایت فیصله شوې ده او زمونږ د طالبان وي تاسو یې راته یاد کړئ چې د هغوی په وجه د هغوی خرچه برداشت کړې ده خیر وی سارې چې راپاڅېدم وی ښځې مې راته وی چې ما خو بېګا داسې خوب لیدلی بل کس وی ما داسې خوب لیدلی وی من کور کې 19 کسان یو خوبونه م لیدلی وو 19 کسان الحمدلله مسلمانان شو او نن هغه 19 کسان چې کوم دی موږ راغلي یو دې ځای کې د بیت الله تاویږو طواف کوو نو دا ولې رونو دا د یو مدرسې د طالبانو خرچې برداشت کړه رب ذوالجلال د هغې طالبانو د خرچې د برکته د ایمان غونتې نعمت رب ذوالجلال 19 کسان له یهودیانو له ورک د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کښېني یو کس دی بل نه او الله فیصله د هدایت کړې د خبره ختمه ده نو چې دې مدرسو سره رونو موږ تعاون کوو او دې سره موږ امداد کوو دې طالبانو سره نو موږ له خو الحمدلله د ایمان نعمت را کړی دی انشاءالله د دې د برکت نه بې ځان سره د محشر میدان ته م یوسې قبر ته به م یوسې انشاءالله الذي جنت ته به م یوسې که خیر کوو به مدرسو سره تعاون کنه بالکل به مدرسو سره تعاون کوو دا الله احسان برونو دا منو دا به نه وي چې ما دومره احسان هر څه د الله دی د الله احسان برونو دا مني خرونو دې ماشومانو ته وګوره دا چې پټکي په سر دي تقریبا 400 که څونه ماشومان دلته سبق وي الحمدلله نن ډېرو کورونو ته د قرآن رڼا رونو دا وردن نشوه دا د مدرسې د برکته او د مفتي شاهزیب صاحب د خدمت د برکته الحمدلله د هغه سره نور ملګري دا د هغې د برکت نن د دې ماشومانو ګوره د والدین نوم چې غیشتلی کېږي والدین یې خوشحاله دي چې خفه یې نه تپوس کوم زما په خیال جوړ نور خوب وروسته دی یاره ملګري تنګ دي بس دا خبره زه را مختصر کوم جی بس کوم خفه دي که خوشحاله دي خوشحاله دي که نه نن عزتمند دي که ذلیله دي عزتمند دي رونو ولې د قرآن د برکته نن دا والدین دا عزتمند دي ولې آواز وشي چې پلانکي د پلانکي زوی په ناظره قرآن حکیم ویلی دی د پلانکي زوی چې کوم دی دا قرآن حکیم دا یاد کړی دی دا د دې قرآن سره د نسبت د برکته نن دا والدین عزتمند دي خلک به کورونو کې مبارکۍ ورکوي دلته به مبارکۍ ورکوي بچي هم قدرمند دي دغه رنګې بیا رب ذوالجلال په ورځ د محشر هم عزتمند کوي انشاءالله چې کله د قیامت ورځ شي رونو دا انور به 1 میل په اندازه راښکته شي ده د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دې جهنم کې به 90,000 واګې اچولي هره واګه به 90,000 فرشتو نیولي د فرشتو وجود ماغوندي او تاغوندي 5-6 فوټه نه دی هغه فرشتې چې حاملین د عرش دي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وایي د دې اوږې نه تر غوږ د پوسکې پورې د هغوی د 200 کالو مزل نو دی جهنم کې به 90,000 واګې اچولي هره واګه به 1,000 فرشتو نیولي د محشر د میدان ته به راکږي نفسي نفسي به هر انسان سره د خپل ځان غم به څوک به د ګیټو پورې خولو کې ډوبي څوک د کونډو پورې څوک د نامه پورې هر سړی به خپل غم لټوي څوک به یو نیکي چاله ورنکړي په دغه ورځ دا د قرآن حکیم سره چې د چا نسبت قرآن یې ویلي د قرآن یاد کړی دی او قرآن باندې سترګې لګولې دي که بینایو که نابینایو خو داسې به یاد کړي
نو د ده را والدین به رب العالمین راولي، د ایربونو د کروړونو د لکونو خلکو په مخ کې به دا والدین راولي او د دوی نوم به واغېستلی شي چې پلانکې د پلانکي پلار. نو بیا چې دا راوستلی شي د الله په حکم د دواړو جهانو سردار مبارک سوی و یو تاج به ورته په سر کړی شي. هغې تاج کې به څلور ملغلرې لګېدلي، هر طرف ته به ملغلرې او هره ملغلره به د انور نه زیاته رڼا کوي، لکه د انور چې ستاسو په دې کور او په دیوال کې رسول الله مبارک وي دا روخي راښکاره شي څومره رڼا کوي. نو هره ملغلره به د انور نه زیاتې رڼا کوي، څلور ملغلرې به لګېدلې وي. نو د ده د والدینو له به الله عزت ورکوي. نو دا د عزت او د رڼاګانو دا تاج به د والدینو ته رب ذوالجلال د دې حافظ د برکت الله په سر کې ده. نو تاسو نه تپوس کوم چې بادشاه یو انسان له عزت ورکي بیا ذلیله کوي؟ نه، د جنت ټیکهدار ګورې نیم خان هسې د الله رحم ته ګورم نو خبره کوم. نو چې الله زه یم دې والدین له دا عزت ورکه که نه او دا تاج یې ورته د ایربونو د کورونو د لکونو خلکو په مخ کې په سر که، انشاءالله الله به دویم اعزاز او عزت دا ورکي چې که خیر د جنت په دروازه به یې وردن نه کي. د قرآن د برکت تاج به ورته په سریږي. نه والدین عزتمندي پر ورځ د محشر به هم د قرآن د برکت انشاءالله د عزتمندي ده. یو حافظ د لسو کسانو شفاعت او سفارش به کوي، یو د قرآن او یو شهید دا به د یو کسانو سفارش کوي او یو عالم دا به د خپلو شاګردانو سفارش کوي. مفتی شفیع صاحب لیکلی دي اگر که د اسمان د ستورو مرولي شاګردان په دې به اکتفا نه کوو، د خپلو بچو نه به عالمان جوړو. ګورئ دا به نه وی بعضې خلک وایي چې زوی مې مولا شي نو دا خوري بس او سکي بس او دا به وظیفې غواړي. نه، علماو له الله خشته او ښکلی رزق الحمدلله ورکوي. چې کوم کور کې د قرآن پاک حافظ دی د هغې کور روزي به الله پراخه کوي. مولانا روم صاحب یو واقعه لیکلې ده، و یو سړی نو هغه توتي ساتلی توتي او عطاري بازار کې دوکانو. نو دا سوروزري توتي خبرې هم کوي، نو خبرې یې ورته ښولې وي. نو خلکو چې به عطر اخیستل نو دی به راغی نو هر سړی به راته نو د عطاري نه به عطر اخیستل نو زه توتي سره به خبرې مو. د نورو دکاندارانو دومره کار نه کېده چې څومره د توتي والا دکاندار کار کېده. بعضې وخت کې به ماشومان هم مور ته په ژړا به شو، بابا ته ووایه چې موږ د توتي خبرو له بوځي. نو الحمدلله زموږ پښتانه خو په ښځو باندې ښه تکړه هم دي که نه، نور خو ته پته را پوه شوې که نه. نو ښځې به هم خاوند ته یاره داسې پروګرام دی زه بس دا ماشوم بوځه توتي سره به خبرې مو وکړي او موږ له به زه خوشبويي مشبويي هم راوړې په تا به هم لګي ستا به هم طبیعت ښي. هغه به وایي زه لاړ به شو. توتي له به خلکو پلي هم راوړل او چا به بادام هم راوړل او چا به اوسکي هم راوړې د توتي خوراک هم د باره. نورو دکاندارانو وی چې دی را سره څه چل کړی سړي توتي ساتلې ټولګاه خو په هغه باندې ورمات. د رب ذوالجلال شان ته ګوره یو ځل د دکاندار نه دا توتي د پنجرې نه بار پاتې شوی، دکان یې بند کړی دی. په لاره باندې چې په بازار کې پیشو تېرېده میو یې کړی دی چې توتي دی خوا د پیشو اواز واورېد چې میو بس هغه پړکونه شروع کړ. چې دی خوا پیشو پیښ چې دکان کې غوسې دی هغې بل میو توتي نورم پړکونه شروع کړ. چې دی خوا به د پړکونه واله غمره پیشو میو زیاته بس هغې پړکونو سره شیشې را پرېوتې خو چې کړنګار شو توتي نورم پړکونه شروع کړ. سار چې دکاندار راغی چې وی کتل بلا دا ترو شیشې ماتې پرتې دي. اوخو دا څه غلطي شوې دا خو توتي د پنجرې نه بار پاتې شوې دی خو بلا تاوان راله کړی. سپلی راواغېشت او توتي پر یې سر باندې و ټکه 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 په مزې و توتي په سر ګنجې. توتي خفه شو چې دا دونه دی وویلم په سر دې ګنجې کړم بس خبرې نه کولې. چې ګاګ به راغې توتي سره بیا خبرې کولې توتي به خبرې نه کولې. دکاندار به ډېر زیات وس کو چې توتي خبرې وکړي خو بس هغه مغه قسم خوړلی او پښتنو خبراړو خبرې کولې نه کولې خبر. یو ځل چې ته په لاره باندې سوالګرې تېرېده نو هغه چې سوال کو نو چې توتي ورته وکتل نه هغه په سر ګنجې نو دا توتي ورته یې معلومیږي لکه چې تام د مالک شیشې ماتې کړي په سر یې ګنجې کړی. په ځان یې قیاس وکړ. دغې وخت کې هغې خلکو وی چې موږ بتلو خو د توتي سره به هم خبرې کولې توتي خبرې نه کوي نو دلته ولې اترنالو چې غلی ځو. د هغې دوکاندار هغه دوکان په ټپه باندې ودرېد کار یې بلکل نه کېده. یاره وایي دا خو زما را دوکان د دې توتي د برکته چلېده. بیا ورته پته ولګېده
نورونو دا د قرآن حکیم دا حافظ او دا عالم رونو دا توتی خام دی به ټک کارم نه کوي خو ستا د کور روزي چې پراخه د در برکته به الله پراخه کړي که ته زمینداري کې د ځمکې نه دانه را زرغوندولو والا څوک دي رونو الله که ستا د کور پریشانۍ الله پاک ختموي او مصیبتونه ختموي رونو هغه څوک ختموي الله د دې توتي د برکته درته په سپک نظر مه ګوره دا مو چې بچی به مې سکي رزق څوک ورکوي الله رونو رزق ورکوي ګوره د خارونو د دې مرغو د بچو ته ګوردا د غنم دانه خوړی شي تاسو نه تاسو کوم خوړی شي د جوار دانه خوړی شي نشي خوړی او چې کله د خارونه او د مرغې په دې جالو کې انډي واچي د بچور وزیرالی دا خو د غنم او د جوار دانه نشي خوړی د امور بول اخر وروړي څه سبا کوي دې پټو ته وګوره رب ذوالجلال ورته پټي د مول خانونو ډک کیسونه مول خان د دې بچو روزو کې راشي اغلا دنیا ته م بچی نه راغلی لا انډه جاله کې پرته ده چې الله یې رزق پیدا کړی نو چې دوی له الله رزق ورکوي نو بیا مسلمان لا او بیا د قرآن حکیم حافظ لا او بیا عالم له چې علم یې وکړو قرآن یاد که په هغه به الله رزق تنکي دا ستاسو عقل لي نه د هغه رزق به رب ذوالجلال نورم پراخه کوي او نور دا بیماری تکلیفونه دارونو دا په هر چا راځي دا په مام راځي او په تا بم راځي او په بل بم راځي نو خپل بچي دا به د قرآن حکیم حافظان جوړوي د خپلو بچو نه به علما جوړوي قو انفسکم و اهلیکم نار دې دنیا پور ستاسو د بچی رونو نشي پیرزو د آخرت د اور نه به هم دا بچي بچ کوو په کومه طریقه به بچ کوو دا به مدرسو ته راولي موږ درته دا نه وایو چې ډاکټر ته مه جوړوه انجینیر ته مه جوړوه نه ډاکټر او انجینیر هم ته جوړ کا دې خوا د قرآن پاک حافظ هم ته جوړ کا کنه زموږ په چارسره کې یو ډاکټر دی رزړه ډاکټر دی الحمدلله عالم هم دی پټکي والی عالم هم دی سیکنډ ټیم کې مدرسه کې درس هم کوي مردان کې یو کس دی زموږ سره تعلق دی زموږ د شیخ صاحب تعلق دی ورسره ډاکټر دی هغه ډاکټر دی دغه کې پروفیسر دی درس کوم کوي ټیچینګ هم کوي هلکانو ته او کلینیک هم چلی غټ دغه دی بلا مریضان دي او د ماښام که د ماسوتن نه پس خلکو ته ترجمه هم کوي نو موږ دا نه وایو چې د زوی نه ډاکټر او انجینیر مه جوړوه د قرآن نه ورسره لرې کوه الحمدلله د سیکنډ ټیم مدرسې شته سیکنډ ټیم کې پې وایه او کنه سکول پې وی او سکول پې وایه د هغې نه پس د مدرسو کې داخل کړو وګوره کنه شیخ صاحب راغلی محتمم صاحب د هغه د زندګۍ ته وګوره ستاسو ښه پېژنې الحمدلله د عمر کې برکت پیدا کړي څونه ښکلې زندګي تېرېږي څومره د عزت زندګي الحمدلله د دې علم د برکت الله د هغه تېری د هغوی د کورنۍ ته وګوره د علماو ته وګوره د علم د وجې نه انسان قدرمن کېږي رونو د علم د وجې نه د انسان رزق پراخه کېږي په دې نیت یې مدرسه کې مه داخله وه داخلو مې چې د لوی رزق مې پراخه شي نه دغه نیت به دي نیت به ګورې صحیح ساتو ها نو بچي به څه کې داخله وو دا په مدرسو کې ګورې بعضې سړی به اره بچي دا واله 40 روپۍ غونډ خوراله راوړه یو سیرګټ خوراله راوړی قمقل سړیه ستا دا ګمان دی چې زه په دوی سیرګټ راوړم او زه په نسوار غونډ راوړم او زه بیا کوم او زما بچی بیا نه کوي دوکه نشئ ګورې بچی چې جومات ته ځې ځان سره جومات ته ماشوم بچی بوځه په خپل هم ځه ماشومان بچیم بوځه دې تا ته ګوري چې ته څه کې هغه به دې هم کوي د خپلو بچو تربیت دا په احسنه طریقه باندې کوو ته به هم خوشحاله کور والا به دې خوشحاله خاندان به هم خوشحاله چې الله خوشحاله رونو موږ به خوشحاله او کنه مال او دولت زیاتی خو چې رب العالمین خپی کنه خوشحالي بیا رونو دا نشته خلک لګیاري چې مدرسې په کومه طریقه موږ ختمې کړو مدرسو سره به رونو تعاون کوي ها دې چت ته وګوره دې ته دې شو به کنه دا چت باچور غواړي د خپلو کورونو کې تاسو لګیایې کارونه کوي که یو سړی د خپلو سوپېدارو یو غاړه دې له خرڅ کې څه چل به وشي که پرس که مثلا یو ښځه د دواړو جهانو